بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، کال 2011 کې د خیبر پښتونخوا حکومت د کینسر چې کوم مریضانو د هغې دپاره مفت علاج اعلان وکړو او دی وی چې څومره په خیبر پښتونخوا کې د کینسر نه متاثره خلک او غریبانان دي نو هغې ته به چې د دې کوم میډیسن دي دوایانې دي هغه به ورته مفت ورکولی شي، د هغې علاج به مفت کولی شي. دغه یو عمل روانو منځ منځ کې په دې کې به کله کله دوایانې کمې شوې زیاتې شوې، خو موجوده چې کوم صورتحال جوړ دی نو هغه ډېر د اندېښنې دی، ډېر د خفګان دی. د خیبر پښتونخوا ډېرو مریضانو ما سره رابطې وکړې، د هغې تفصیل ما سره موجود دی. هغې په کینسر کې اخته دي. هغې دا وایي چې د تیر شپږو میاشتو نه موږ ته د کینسر دوایانې نه دي میلاو شوي. موږ ځو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته، اولته چې د سرطان یعنی د کینسر کوم ډپارټمنټ دی هلته ورشو. هغې راته دا وایي چې یاره د حکومت د طرفه لا میډیسن نه دي راغلي، پیسې نه دي راغلي، نو تاسو ځان له پخپله واخلئ. نو هغې دا وایي چې زموږ دا وس نه کېږي چې د کینسر دوایانې موږ واخلو، ځکه چې ډېرې زیاتې ګرانې وي نو د هر سړي د وس خبره نه ده. نو هغې دغه شان د تېرو شپږو میاشتو نه در په در دي او بغیر د دوایې پراته دي. څوک قرضدار کوي، څوک سوال کوي، څوک کور خرڅوي، څوک د چا چې څه مخې له راځي، ځکه چې ژوند ډېر ګران دی. په هر چا باندې هر سړی وایي چې مال الله صحت راکړي. د خیبر پښتونخوا موجوده صوبایي حکومت په خپل بجټ کې یعنی 2026-27 چې کوم بجټ و په هغې کې 200 میلیون روپۍ د دې مفت علاج دپاره ایښې وې. حالانکې دا ډېر زیات نیل بجټ دی، کم بجټ دی د کینسر د علاج دپاره. خو چونکې حکومتونه چې کومې فیصلې کوي نو هغې خپل سیاسي سکورینګ کوي، هغې زیاتې پیسې صحت کارت ته ایستې وې. بیا په صحت کارت کې چې کوم صحت کارت پلس رالی په هغې کې هم د کینسر مفت علاج دوی شامل کړی، خو د هغې باوجود د خلکو علاج نه کیږي. د صحت کارت د وجې په دې ټول پوهېدي چې کې کرپشن څومره دی، د هغې د وجې سرکاري هسپتالونه هغه بالکل شړ پراته دي. نو د هغې پسې په کار وه چې د کینسر غوندې سیریس بیمارۍ دپاره بجټ زیات ایښودی شوی وی او د تیر شپږو میاشتو نه چې دا کوم مریضان ذلیله کیږي د دوی درد، د دوی تکلیف دوی محسوسوي او د دوی چې کوم کور والا دي، کوم خلک دي هغه محسوسوي. ما او تاسو نشو محسوسولی ځکه چې موږ هم په صحت روغ یو، زموږ په کور کې هم داسې څوک نشته، خدای دې نه راولي. په چا باندې چې دا مرض لګېدلی دی، څوک په دې کې اخته دي، نو که تاسو د هغې درد ووینئ، د هغې خبرې واورئ، کوم کمیونیکیشن او رابطې چې د هغې ما سره کېږي نو بالکل د برداشت نه دي. زما د صوبایي حکومت نه دا خاص دی چې حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دوی د فری ټریټمنټ دپاره کوم ډپارټمنټ جوړ کړی، هغې ته دوایانې زر تر زره ورکړي چې هغه د خلکو ته ورکړی شي. په دې کې یو بله خبره هم موږ سره ذرایع وکړه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې کومې دوایانې موجود دي نو ډاکټران کوشش کوي چې خپل پیژنګلو خلکو له هغه ورکړي، هر چا له نه ورکوي. نو دلته سړی د کینسر په مرض اخته دی، هلته به هغه پیژنګلو ګوري. دا هم د حکومت نااهلي ده. پکار ده چې دې له یو پراپر طریقه کار وی، د دې منیټرینګ وی، د دې تپوس دوی کولی، خو دا نشته ځکه چې هغې خواران د درنو نه او د دې څیزونو نه وزګارېږي او پښتانه که په مرض اخته دي او که په ترهګرۍ اخته دي او که بېروزګارۍ اخته دي نو په هغې پښتانه هم خوشحاله دي. خو خیر دغه موضوع ته نه ځو. زه درخواست کوم د صوبایي حکومت نه چې دوی دي زر تر زره دې خلکو ته دا کوم چې د شپږو میاشتو نه د دوایۍ نه محرومه دي او په کینسر کې اخته دي دوی ته دوایانې ورکوي. ډېره مهرباني.